اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د swatnews.com قدرمنو مینوالو السلام علیکم. د یو بل پروګرام سره ستاسو ورو پر ما سواتي وزل ستاسو سره مخاطب یم. عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې کوم یو ویډیو موږ کړی و د زیرشاه چې هغه موږ ته خپل فریاد راوړی د ډاکټر نظام زمونږ چې د swatnews کوم زمونږ بیرو چیف ته د ځای ته راغی او د ماته دا خبره وکړه چې یاره دغسې زه زما چې دی 15 سال وشو چې د خپل مور د خور رور نه زه جدا شوی یم او په کراچۍ کې داسې د شپږ 7 کالو چې زه ورک شوی یم. هغه داستان چې تاسو ته موږ کله راوړو نو زموږ وروڼو ډېر زیات میسیجونه کول چې یاره دا څوک دی د کوم ځای دی. الله پاک هغه زموږ چې د سړک کوم ارمانو او د زیرشاه چې کوم ارمانو نن وګورئ زما هغه مورکۍ ایده موجود ده کوم چې د دې ارمانونو چې زیرشاه د هغې نه ورک شوی او 14 کاله پس خدای پاک هغه هغوی ته میلاو کو او بیا کو تاسو ګورئ دی ماما خواته ناست دی بل ماما ناست او د خوشحالۍ خبره دا وه چې الله پاک څه کوي نو هغه تاسو ته پته چې هغه کېږي. وګوره زیرشاه په لنډیکس کې او مورکۍ چې ونو په بانډۍ کې وه خو د دې ویډیو ذریعه خدای پاک داسې جوړه کړه چې دوی هغه ملاقات چې وشو او د دې دقه خبره چې ما قرآن په زړه کې نیولی چې الله زما دا بچی زه ستا نه غواړم. یعنې دی وایي چې ما ته ډېر داسې شوي چې دی مړ دی دی ورک شوی دی دی به رانه شي خو الله پاک مله زما بچی را کړی دی. عزتمندو راځئ هغه مور زما سره موجوده ده 19 کاله چې کومه جدایي د زیرشاه هغې برداشت کړې ده چې د هغې په خوله باندې خندا نه وه د هغې په سترګو کې اوښکې وې د هغې همیشه ټول غم چې و په دې کور کې و وایي خادۍ له نه یم تللی چېرته نه یم تللی زیرشاه به راته مخې مخې ته کېدو. نن زیرشاه د هغې سره په څنګ کې ناست دی راځئ چې د هغې نه تپوسونه وکړو چې هغه څه ویل غواړي. السلام علیکم مورې څنګه یې ښه یې خیمه تا چې څنګه خبره کوله چې زما بچی زما نه بېدرکه شوی نن دې په خوا کې ناست دی آیا څه ویل غواړئ؟ دغه غواړم چې خوشحالي غواړم ده خوشحالي خو خدای پاک تاسو له درکړه خوشحالي راله خدای راکړه اوس دې زړه ځای له راغلی دی او زړه مې ځای له راغلی اول مطمئنه نه وي نه لا اول به یو ځای بل ځای دغه شانتې اریانه به ناستم د لیونو د لیونو په شانتې به ناستم ما به زما دا زوی به کله راځي زما به زړه د ارمان د سره کېږي د شپې به هم ناستم د ورځې به هم ناستم ژړل به مې نه به چا کره به لاړم خوړه به مې نه خوشحالېده دغه شانتې اریانه به ناستم په سوچ فکر کې به ناستم چې زما د زوی کوم ځای به نه وي زما زوی د خدای ماله راولي د خیره سره. مور دا راته ووایه دا خو په تاسو د الله تعالی یو غټ احسان کړی خو دی په کراچۍ کې وې همیشه چې داسې د چا څوک نه یا پوډري یا غلي یا هر څه چې خو دی د سوات یو داسې غیرتمند ولس لوی کړی دی چې هغوی ستاسو سره په دې خوشحالۍ کې هم شریک دي د هغوی په حواله څه ویل غواړئ؟ هغو په حواله دغه غواړو چې موږ ته ډېر په هغو خوشحاله چې زما دا بچوړی ښه ساتل دی شکر ادا کوه زما دا بچوړی ښه صحیح لوی کړلی راله د هغوی سره به ستاسو آینده تعلق څنګه وي؟ ښه به ځو او راځو برابر به یو څنګه چې هغه زنانه دته د بچي مینه ورکړې ده ستا په ځای باندې د هغې خور تاسو ولیده چې نن هغه بچی کوم چې د ده د غېږ د وخو چې د ده غېږ ته به ځان ته رانږدې کړو خو هغه د ده په نصیب کې نه وه نن هغه مینه هغه مور بیا زیرشاه ته ورکوي. تاسو یې چې خپلې سینه پسې یې نیولی دی د مور مینه چې ده هغه حقیقت چې مور جنت دی. د دې خورکۍ یو ورور زموږ سره موجود دی همیشه د دې خپلې خور په غم کې د دوی سره شریکو او تسلي وله ورکړله چې صبر کوه راځئ چې هغه څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د خورۍ راغلی دی نن ستاسو د خور زیاته خوشحاله ده آیا تاسو څه ویل غواړئ؟ په دې خو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې دی ورک شوی او بیا د دې لنډیکس والا نه چې د هغو په موږ نه نوم احسان دی ډېر زیاته او دی به دا نپلونه کول او سبقونه به یې ډېر به یې ځان کړو موږ خو تېره صبر و الله پاک موږ له دا راکړو نو د مور لوی پځی شو د دې په دې خوشحالۍ کې دا غم خو تاسو نه شو برداشت کولی په دې خوشحالۍ کې به ورسره تاسو یې د خیر سره ټول به ورسره انشاءالله موږ یو زرشاه ته خوشحاله بالکل ورته خوشحاله یو موږ بچی نه دی. صحیح ډېره مننه. عزتمندو زموږ سره ماماجي بل موجود دی د هغوی چې کوم مشر ماما دی چې هغه وایي چې
کله دی ما کراچۍ ته بوتو هغه خرنی دیدار زموږ دی چې دی د 4 کالو او چې دی بیا د شپږ نیمو کالو شو موږ د اطلاع راغله چې یار دی ورک شوی دی نو د ده دپاره موږ ډېر دعاګانې مو غوښتلي دي ختمونه هم کړي دي خو الله پاک هغه ماشوم چې دی موږ په لاس راکړی دی او بیا خصوصا د خوازخیلي هغې غیرتمند ولس چې هغوی لوی کړی دی او نن دوی ته حواله کړی دی راغلی دی د دوی په کور کې یو غټه خوشحالي ده راځي چې دی څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام موږ د هغو ډېر شکریا ادا کوو اول د میډیا والا د دوی په دغه باندې موږ ته هلک راورسېد زموږ خوری او موږ ډېر شکریا ادا کوو او هغه پوښتن دی او پښتنو سره په ګاونډ کې و خو چې موږ د نو خبر نو دومره ټیم زموږ هسې وتېری او الله رحم کړلی چې زموږ نه چرسي دی نه پوډري دی کلی زلمی دی او موږ ته یې حواله کوي نو موږ د هغه ډېره شکریا د پښتنو ادا کوو او بیا ښکاري خو په دې خوشحالۍ کې د ټولو نه غټ کردار فرمان سواتي صاحب ستاسو او د وحید الله و تاسو په دې علاقه باندې د سوشل میډیا په ذریعه خپل کوششونه کوئ چې څنګه څه خیر څنګه څه پیدا د علاقې ته ورسئ تاسو کلینیک ته راغلی او د هلک ته سره ما ته د دغه کهاني هغه داستان ووې ما تاسو ویل چې د فورا نه به دې پروګرام کې به یو سیکنډ هم نه لیټ کوئ زر تر زر دا پروګرام زما په د کلینیک کې ریکارډ کوي او دا ورکوي نه د دې صحرا مور به دواګانې کړي ختمونه به یې کړي خو که تاسو وحید الله صاحب نه وی نو مشکله ده د دواړو کلو په منځ کې دی چې چېرته لوی شو دی مورکۍ چې چېرته ده کیلومیټر لار هم نه ده څومره وخت وتی دی کلونه وتي دي خو الله پاک وسیله ګوري او دې خوشحالۍ له وسیله تاسو وحید الله کړئ که چېرې دا سوشل میډیا نه وی که چېرې تاسو نه وی نو کېدی شي چې په دې کې یو 15 کاله نور هم وتلی وی زه ستاسو انتهایي شکریا ادا کوم د سوشل میډیا د لارې چې کوم ملګري د فلاح د خیر کارونه کوي الله دې هغو له لوی عمر ورکړي الله دې وله لوی عزت ورکړي او چې چېرته هم داسې څوک د مور نه بېدرکه شوی نو پروردګاره ستا په در کې هېڅ هم کم نشته زر تر زر یې میلاو کړي او د ده د خوشحالیانې او خنداګانې بیا در سره کړي په اخره کې بیا ستاسو فرمان سواتي او وحید الله ډېره مننه چې زما په معمولي وینا تاسو هغه پروګرام په سیکنډونو کې وکړو او نن دغه دې کتونکي به